خان چې و د اصلا پردای نو پردو کې پیدا کېږي یو نمزوای داسې وایي چې سردارو د غازیانو نو ولایت کې وینه تنګو انګریزای همیشه د سره سل کسانه پرې وایو حکومت ته ورکولو ډېر نقصان حکومت ورباندې ګیره واچولایو داسې لاړو د ملګري شو قیدیایو خپلې مورې وې ته وې چې عجب خانایو تا په سر کې خوی نیولې غریبان ټول د تا په سر کړېږي بچیایو که پړسې شولو په تا به شي توان عجب خان دې ورته وې چې خپلې مورې ماري ټینګه دوا وکړه ساري تور کړو دوا یې که منظوره پاک سبخای اجازت تیمور نه وخواستو روان شو مور به مخې وختلې لکه باران هغه شپه وه چې کوټ چوڼۍ ته راغلو سپي څرمنې اچولې وه په ځان یوه ناله وه په چوڼۍ باندې راغلې منګره غوندې نالې کې شو روان هغه شپه یې د کوټ نه مې محبوب لایو چې سبا شولو ټول خلک شو هریایو دل بادشاه وایي چې څوک به داسې وکړي داسې کار یا په رښتې کې یاد دی انو یاد دی عجب خان پورې مې جوړ کې چرباتې تاسې واورې د سعیدي کا غلاتې عجب خان چې د ډیپټي بنګلې ته راغی مې دوی وړه د خوبه کې اوچاتې عجب خان چې مې ولیدو ګبراو شوې د غم اوښکې په سترګو شوې راماتې هغه مور د لوره دوی وړه په ژړا شوې عجب خان ته اوس کوي زری میناتې ورته وی چې عجب خانه موږه پرېږدی هم پیسې به تاله ډېر خو ډېرې زیاتې عجب خان وی خبردار که شور مو وکړه نن به دوی وړه بې مرګه نه
نصر ټکاوي لاتی لورې بوتله په تیرای کا داخله عجب خان سره په یو زخري مندا دی انګریزان لړلو محمود خانزاده لا چې مونږ ته د یو راغلي نه نوادي عجب خان مو تخپله میمارا کیه دا یو هار دي ساره اخلاقات دي چیغې شوې اوچاتې مې وې چې پای جل مې د قسمې عجب خان ماته راوړي نه دي ګواتې عجب خان سره د شو خلکو دوا ځکه یې بوتلې دي قوت نه سپینې باتې خبرو کتاب جوړ کا چې پښتنو ته د خبرې شي جواب او نشي جواب نو هغه مې مشوه په خپلې خولې ګویانده نو اوس یې واوره چې دو څه کوي بیان ده عجب خان پوره کې سر پوره څرګنده